السلام علیکم د پښتون ټي وي مینوالو او پروګرام منځلونه کې تاسو قربا امیرزاده فریدی هر کله یم مینوالو چونکې کرونا ماحول دی هر سړي ماسکونه چولي ګلافزونه چولي دي ماحول داسې جوړ شوی حتی تدابیر داسې راغلي دي چې ماسک او د ګلافز نه بغیر ګرځېدل نه پکار چونکې موږ اوس په سټوډیو کې ناست یو د موږ سره نننی میلمه دی د هلکه پیک 106 یو ځوان ممبر الحاج بلاول افریدی کوم چې پارلماني لیډر هم دی بلاول صاحب په منځلونه پروګرام کې تاسو ته هر کله یو ډېر مننه مخکې که تاسو د ماسک غونډو به سلام خبره خو نشته فلحال زه به بالکل واسم لږ آزاد شو جی لږ بالکل ریلیکس بشو جی زه اول تاسو د پښتون ټي وي زه شکریا ادا کوم چې نن موږ اواز اولسو ته رسوي چونکې زما تعلق د خیبر ډسټرکټ سره دی زه په 2019 چې کوم صوبایي الیکشن وشو هغه کې زه منتخب شوم الله تعالی غټ رحم په موږ باندې وکړو بلاول صاحب درومو د او تاسو طرف ته چې کم عوام کوي پښتنه دا چې فوډ پیکیج د چې کم روان کړی دی څومره تقسیم شو او څومره سره مزید پلانینګ دی الحمدلله ما د خپل د مشر الله شاجي ګل صاحب په هدایت باندې دا فیصله وکړه او هغه دا هدایت راکړ چې ته په علاقه کې هغه پورې بنه خوځيږي چې کومه پورې د تکلیف او د مشکل آسان شوی نه وي الحمدلله هغه په هدایت باندې موږ د لزر خلکو د عوامو لپاره د فوډ پیکیج اعلان وکړو او الله پاک غفور رحیم دی موږ 70% چې کم دی په علاقه کې دا فوډ پیکیج چې کم دی دا درېمه ورځ ونن موږ تقسیم کړو نه بعد 30,000 ماسکونو ډونیشن خپل سیمه لپاره ما آرډر ورکړ ان شاء الله تعالی دوه ورځې کې به کراچۍ نه راورسیږي ان شاء الله تعالی دا ماسکونه به ان شاء الله تعالی خپل علاقې عوامو باندې به تقسیمیږي بیا وسره چې کم دي هسپتالونو کې چې کم ضرورت د ماسکونو ان شاء الله تعالی غو لبه ورکوم دغه شان چې کم د فاونډیشنز دي د چې کم خیر خګړې تنظیمونه دي الته به تقسیموم بلاول صاحب تاسو خبره مم کړ خو دلته درته وایي چې من خبره د فوټو سیشن روانو فوټو سیشن باندې ویل تنقید روان دی دغه خبره جواب راکړه ګوري جی د فوټو سیشن باندې هغه خل تنقید کوي چې کم مخکې دغه شانتي چې کم ډیسټریبیوشن کېدو په دا کې انوالو دغه بیا خپل کور ته وړل او غریب ته به حق نه رسیدو نو دغه نه دا فائدہ مونږ ته ملو شو چې اوس غریب ته به حق رسی مونږ ته به پته لګي چې کوم غزالمان خلکو دا ټول کم ځینه به فند راغول عوامو یا چرته به پیکیجز راغول هغه په خپل خوړل نو دا خلکو به تنقید کوي ځکه چې هغه چې کومه مزه وي چرچې وي امو ختم کړي نو زه ورته وایم چې تاسو البته تنقید په ځای معامله مضبوطه کې راشه زم تاسو خدمت ته بار تابعدار یم اول به تاسو خدمت کوم چې کم خلک تنقید کوي بیا به نور خلکو خدمت کوي بلاول صاحب دلته یو پښتنه راغله چې په علاقه کې څه شی تقسیم کړو وسه پورې او څومره الحمدلله ما چې کم فوډ پیکیج په فوډ پیکیج کې چې کم دی مونږ چې کم سیزونه تقسیم کړ پاغه کې غوړیو پاغه کې دوړه وا پاغه کې ورسره چې کم دی دالو وریجې وي چانا وا چینی وا مالګه وا دا سیزونه موږ تقسیم د کور د ضرورت سامان بالکل او د خپل خېګړې چې کوم دي د پښتونخوا نورو کوم سیمو ته غځولې دي بالکل جی الحمدلله ما د نامخکم خبره وکړه چې سیاسي چې کوم زمونږ مرګري دي هغه ما سره رابطه وکړه الحمدلله په دا ټیم کې زه صرف د خپل حلقې خدمت نه کوم ما مردان ته هم څنګه مدد کړی چې څومره زما وس او دغه شان چې کوم دی ډیر اسماعیل خان کې مم کړی ماشاءالله الحمدلله الله تعالی قبول کړی کې همدغه شان چې کم دی په هنګو کې من کړی الحمدلله همدغه شان چې نور کمی سیمې دي زه رابطو کې دا نه چې ما خدمت سره په خپل حلقه کې جی صاحب خدمت پورا خیبر پښتونخوا کې دي ان شاء الله تعالی همدغه شان د جی صاحب په میشن او په ویژن باندې موږ لګیو د علاقې او د عوامو او د پښتنو خدمت کوو خو درته وایي چې په علاقه کې غریب خلک هم دي خلک څه تعاون کوي که نه کوي یا خاص کر د پارلیمنټرین یا مخیر حضراتو خبره چې یا عوامو
ډېر سوال مو کړو جی ټو بی ویری اونست اوسه پرې ما ته دا چا نه ویلي چې بلاوله که څه خدمت دي په علاقه کې څه منډه ترنډې چې مونږ یې سره ویو ډېره د افسوس خبره ده په کار دي چې هغه خل ټول چې چا د 100 روپو وسي 100 روپو وسي د لکونو روپو وسي د کورونو روپو وسي زه هغو ته د ستاسو پښتون ټي وي په هغې مطابق باندې زه دا میسج ورکول غواړم چې مهرباني وکړئ دا وخت دی کولو زړه باندې راوځي په کولو زړه باندې د خیرات او د زکات ټیم دی او زکات میاشت هم ده چونکې په کار دی چې عوام دغه شانتې عوام راوځي د علاقې او د غریبو خلکو مدد وکړي او غریبو خلکو ته چې څومره د تاسو وسي هغه خپل وس مطابق منډه ورسره ووایي بالکل په کار دی چې ډېره منډه وولی شي الیکشن کې خلکو ویل چې بلاول مشوم دی د خلکو یا د حلقې خدمت ونه کړی شي نو دا هم مونږ کتونکو ته وایي دغه جواب سره سره چې په علاقه کې د کومې ادارې فعاله کړي دي او ماشوم یې خدمت یې ورکولی نه ډېر ښه سوال مو کړو او بالکل زه خو ځان ته اوسه ماشوم یم ځکه چې ما 26 کاله عمر دی اور بالکل ما وخت د کیل او د ګرځېدو دی خو زه چونکې سوچ داسې لرم د خپل د سوچ لرم د علاقې عوامو لپاره ځکه چې زه داسې خاندان نه تعلق ساتم چې هغه ټول عمر په علاقه کې خدمت نه دي په ټول پاکستان کې خدمت دي نو ظاهره خبره چې زه خپل خاندان ته وګورم بیا خو انسان خپل هغه سوچ هم بدل شي نو چې کم خلک وایي چې زه به څه علاقې خدمت وکړم هغه ما ثابت کړه نن ورځې وښیي الحمدلله ما نه ډېر خدمت په علاقه کې دا ټیم دی چام نشته وزیر اعظم پیکج پروگرام په باره کې مې مونږ کتونکو ته خبرو کوو وسره تا په پیک 106 کې صرف جمرود نه دی کمرخیل او ملک دین خیل د بړې سیمې هم دي هغه هم مونږ ملګرو سره شیر کړي بالکل جی اوس چې کوم دی درې ورځې وشوې مونږ فوډ پیکج تقسیمېدو دا چې کوم اوس سیکنډ مرحله شروع ده سبا نو سپیسیفک چې کوم ایریا مونږ نه پاتې دي هغې ته به مونږ ځان رسو بیا بل سبا به انشاءالله تعالی د باړې سیمې چې کوم دی ملک دین خیل او کمرخیل چې کومه سیمه ما سره حلقه ده انشاءالله تعالی هغو خدمات به هم همدغه شانتې چې څنګه د ما د خپل علاقې دي هم زما خپل علاقه هم زما ځان دی انشاءالله تعالی 2 ورځې که به هغې ته هم زه خپل پیکج رسوم وزیر اعظم فوډ پیکج چې کوم اعلان کړی وزیر اعظم فوډ پیکج اعلان کړی انشاءالله تعالی موږ لوکل ایڈمنسټریشن سره په رابطه کې چې څنګه اناونسمنت وشي او موږ خبر شو چې موږ علاقې خلکو ته غریبو خلکو ته چې کوم د لوکل ایڈمنسټریشن ته میلاو شو نو انشاءالله تعالی دا ورور به ټولو نه مخکې دا ورور به انشاءالله تعالی همدغه شان د خپلې سیمې خدمت به جاري ساتي بلاول صاحب ډېر کوېسچن هم سره وکړه اخري کوېسچن دا دی چې کرونا وایرس کې احتیاط پکار دی ته په خپله هم نه کښېنې ګرځېږې په علاقه کې احتیاط نه کوې او وسره د موږ چې څومره مینوال دي دا د 3G او د 4G بار ډیمانډ کوي په دواړو کوېسچنو کې یو جواب راکړه بالکل موږ خو سیاسي خلک یو جی مجبوریم ده جی موږ خو ناستی نه شو کوی جی ځکه جی چې یو خو دا مجبوري ده چې موږ له عوامو په دا ګرمي کې راوتي دي موږ سره منډې والي خوله ځان نه وباسلی نو موږ هغه چې هغه کومه مینه چې عوامو موږ له راکړې امینه موږ څنګه داسې اوس پرېږدو چې موږ په علاقه کې یا په کور باندې کینو دا خو بالکل ناجایزه خپل عوامو سره که ګلي که باران وي که طوفان وي که هر قسم سخت حالات وي زه به خپل عوامو سره ولاړ یم او درېږم به انشاءالله تعالی که هر قسم تکلیف او مشکلات ما ته ځان ته انشاءالله تعالی خو زه به خپل عوام نه پرېږدم تاسو چې څنګه د 3G او 4G سوال وکړو ظاهره خبره د دې استعمال چې موسټلی چې کم دی زموږ ځوان کول کوي نو زه ځوان کول ته یو کلیر میسج ورکول غواړم چې پرایم منسټر هم راغلی عمران خان او چیف منسټر محمود خان هم راغلی هغه په خپل جلسه کې دا اناونس کړی چې ودن ویک کې موږ 3G 4G شروع کوو خو البته کال وشو خو شروع نه شو خو انشاءالله تعالی زه دا کلیر میسج دا دی چې زه
زه به خپله منډه وهم خپله خواري به کوم چې الله څومره الله حکام دي هغه ټولو سره به ځینې انشاءالله تعالی زه رابطو کې یم الریډي بیا به م ورسره په رابطه کوم ریکویسټ به م ورته کوم چې مهرباني وکړي چې دا کم تکلیف مشکل دی د 3G 4G چې دا حل شي که 3G 4G وای نن به د مونږ حفاظتي تدابیر چې کم دی دا مونږ به نه به تقسیمولی په پیپرو کې یا مونږ به بینر یې نه لګولی نو دا به ډایرکټ سوشل میډیا باندې به خلکو کته خو ظاهره خبره چې دا ډیو ټو لیک اف وټ ډو یو کال اټ ډیو ټو لیک اف انټرنیټ نو دا میسج چې کم دی مونږ په خپل اسانه ذریعہ سره کورونو ته مونږ پیغام رسوي شو د پښتون ټي وي مینوالو د مونږ پروګرام او منځلونه د پښتون ټي وي په شیشه باندې نننۍ مېلمه مونږ سره و د PK 106 یو سل شپږ ممبر صوبایي اسمبلی الحاج بلاول افریدي صاحب خبرې تاسو واورېدې چې کوم سوشل میډیا تنقیدونه جوابونه هم پکې وشول د فوډ پیکیج خبره هم پکې وشوه وسره چې کوم د وزیر اعظم پیکیج خبره ده هغه باندې هم تاسو تفصیلي جواب درکړو امید لرو چې نننۍ پروګرام نور کله په شان تاسو خوښ شوی وي چې بل پروګرام پر خپل قربا امیرزاده وصال اجازه ورکړي د الله په امان نه مننه ثانک یو